نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك فقال له عمر رضي الله عنه فإنك الآن أحب إلي من نفسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر رضي الله عنه رواه البخاري ورته وایا اے پیغمبره کچری تاسو مینه کوي د الله سره همارا پسې شي تاسو سره الله مینه وکي او تاسو ته تاسو ګناهونه معاف کی سورۃ آل عمران آیت نمبر 31 صحیح بخاری نقل گئی د عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنہ نے چاغه ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایل لانت یا رسول الله حب الی من کل شیء وایته د الله رسول ما ته ټول شذونه د هر چانه محبوب په مخلوقاتو کې د خالق نه بعد مگر د خپل ځان نه الا من نفسي خود نفس محبت خو لږ زیات ښکاري نو نبی علیہ السلام ورته فرمایي چې والذي نفسي بيده زما دي قسمی پاک ذات پانی چې زما روح داغه په لاس کې دی تر هغه وخت پورې چې زه تا ته د خپل ځان نه محبوب نیم جوړ شوی ستا ایمان نه دی کمزور ایمان دی نو عمر رضی الله عنه ته فرمایل فإنك الآن أحب إلي من نفسي ما ته اوس پته ولګي زه د خپل ځان نم زیات استا سره مینه کوم نو فقال النبي الله صلی الله علیه وسلم الآن یا عمر وسم من دغه دا حقیقی من د پیغمبر سره دغه دا روایت صحیح بخاری کړه دنیا کې چې سړی ژوند تیری د انسان چې په دې کې انوست نسیان په کم شته هیر په کې وي په انساني ماده کې دار چې دنه بهیر کیږي خو لیکن د پر ماده کې درې خبرې موجود دي او چې دا درې خبرې پکې نه وي نو دا به انسان نه دی پدې کې به نسیان همي هیر به کیږي خلق الانسان ضعیفا انسان کمزور پیدا کړی شوی دی خپل هیر دا بیرته چې کوم دین پرېښاو بدله هیر به هیر نه پاتې کوي دویم نمبر په انسان کې به حرکت وي دی متحرک وي ځکه انسان د اناسی نه دی معنی دار دی متحرک وي کوم انسان چې متحرک نه وي ناغه عابد نه وي د عبادت نشي کولای متحرک انسان چې حرکت وي پکې زور پکې منډي پکې تړل وي دی به دین کار کوي دی به عبادت کوي دی به jihad کوي دی به درس کوي دی به تلاوت کوي دی به منځ کوي دی به روزه نیسي دی به د مظلوم حمایت کوي دی به د مظلوم امداد کوي تعاون وکړي نو انسان در متحرک انسان د متحرک فرد نوم دی روزه د خوبونو نوم نه دی چې روزه زموږ ټوله د خوبونو نوم دی دا خوب نه شو دا خو انسان عبادت نه شو دا خو تحرک پتا کې رانغه دا خو ته به حرکت شوي به حس شوي انسان دا متحرکی دا ټول کارونه منډه وي بس منډه د مرګ پورې منډه بیا وړاندې منډه نشته دا غلط ټیم منډه ده لکه یو الګ چې کوم سټوډنټ هغه مهنت وکي یو کال دو کال درې کال مهنت وکي بس د کامیابی ته ورسیږي بیا وړاندې مهنت نه کوي
ټیک خبره زموږ کار بل شان دی او استاد تعلیمي ادارو کې غټ خلک چې دي هغه پروفیسوران او هغه هم دغه شان دي، هغه هم د مرګ پوری ټول متحرک طالبانی څومره غټ پروفیسوران چې دي کنه هغه هم طالبانی، هغه ځان ته پروفیسور نه وایي ځکه چې هغه یو ریسرچ بل ریسرچ یو ریسرچ بل ریسرچ کوي، ولیکن دا درمیاني طبقه چې دا نو دوی چې کله ورسیږي نو دوی موږ پوره شوړان بیا څه نه کوي، بیا دوی څه حرکت هم نه کوي، نه څه جدید مطالعه کوي، نه څه نوې مطالعه کوي، بلکې هغه خپل چې کومه مقصدي کار دی هغه پوره نه کوي. ولیکن چې کومه دا غټ پروفیسوران دي یا ډاکټران دي نو هغوی مخکې ریسرچ کې روان دي. دغه شان دي زموږ د دیني ادارې دي، په دې دیني ادارو کې هم درې طبقې دي. یو طبقه دا چې فارغ شي هغه سپېمې تورې کې وایي چې زه اوس ورسېدلم، مفتي شوم، ملا شوم، قاضي شوم، شیخ صاحب شوم او بل ټیپر صاحب شوم، څه شیرانه جوړ شو، بس برید تاو کی، بس خبره ختم، یا وخرئ، بیا نه کتاب ګوري نه مطالعه نه خبرې. او زه فارغ شوم، هغه فارغ نه شو، هغه د علم نه فارغ شو، ختم شو. دویم پکې درمیاني غوندې طبقه چې هغه په دې مدرسو کې یا د حفظ د شعبې چلی یا چې مدرسو کې دا کتابونه وایي درمانی دویمې درېمې څلورمې درجې پورې هغه هم کتابونه نه ګوري، بس خو هغه زاړه کتابونه لم ضرب بیا لم ضرب ضربه یضربو ضربا فضاربون زوتین وړاندې نه خبر نه وړاندې تحقیق نه کوي. لیکن چې کومه د دین په بره طبقه باندې وي چې هغه د قرآن او د حدیث او د فقه یا د اصول فقه د هغې چې کوم د ماهرین دي نو هغوی بیا غلي نه کښېني، هغوی بس کتاب هر کتاب پیدا کوي، هر کتاب ګوري د خپل ځان دپاره چې ځان پې پوهه کړي. نو دا یاد ساتي چې انسان به متحرک وي، دی به حرکت کوي. او دریم نمبر په انسان کې دا صفت دی چې دی کې به الفت وي، ځکه نبی علیه السلام فرمایي افشوا السلام بینکم، سلام رواج کې په خپل منځ کې دا سره پاره وایي په انسان کې الفت دی، وایي صله رحمي وپالئ، په انسان کې الفت دی، وایي د مظلوم سره چې کوم امداد وکړي په انسان کې الفت دی، دې کې مینه د محبت دی، غریب ته وګورئ، عاجز ته وګورئ، بیمار ته وګورئ، مسافر ته وګورئ، د خلقو ضروریاتو سوچ په ځان کې پیدا کوي، دا مینه ده. څوک خو رانه خفه نه دی، څوک خو رانه پریشانه نه دی، زما نه څه غلط کار نه دی شوی. دا درې خبرې په انسان کې موجودې وي، کله دا درې خبرې په انسان کې موجودې وي نو په ده کې محبت الهي او محبت نبوي موجود وي. او چې کله دا پکې نه وي نو په ده کې محبت ته کوم طرف راشي، محبت الهي به پکې نه وي او محبت رسول به پکې نه وي. په دې وجه باندې علامه ابن قیم رحم الله نقل کوي د دې آیات کریمه سورۃ مائده آیت نمبر 54 یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم ویحبونه. نو د دې آیات تحت نقل کوي چې د عبد د محبت د رب سره څلور لوی نښې دي. یو سړی وایي چې زما د الله سره ډېره مینه ده، زه محب الله یم، زه بس فقط الله سره مینه کوم. نو هغه دې څه وکړي، هغه دې څلور خبرې په ځان کې وګوري. نمبر 1 خبره عزلة علی المؤمنین، ای دې ځان کې وګوري د مؤمن په مقابله کې د څه رویه ده، ای د هغه یو ورکوټي خبره دې برداشت کولی شي، د هغه یو معمولي غوندې خبره دې برداشت کولی شي، د هغه یو معمولي زیاتې دې برداشت کولی شي، او کنه دې نشي برداشت کولی. که دې نشي برداشت کولی نو دې پوه شي چې په ما کې محبت الهي نشته. ځکه چې په قرآن مجید کې د هغې خلقو چې هغه محبت الهي اقرار کړی دی د هغوی صفتونه داري چې اذلة علی المؤمنین، دوی به څه وي، دوی به د ایماندارو په مقابله کې ډېر نرم وي، ډېر عاجزه وي. وګورئ که نه خالد رضی الله عنه، خالد رضی الله عنه تاریخ د هغه نوم چې کومه دی نو په هغه ګریډ په یو غټ انسان په جنګونو کې چې کومه دی یادوي چې د هغه نه یهود عیسیان یېرېدل، د هغه نه آتش پرست یېرېدل، تر دې پورې چې هرقل هغه بادشاه و چې د بادشاهانو نه یېرېدو. هرقل به فخر کولو چې زه په هغې طریقه باندې نیم پیدا چې په کومې طریقه عام انسانان پیدا کېږي، ځکه د هغه مور مړه شوه او د هغه دا خېټه سیرې کړه، هغې ترې راوایستو. نو حافظ ابن حجر نقل کوي چې هغه فخر کولو، فخر چې زه په هغې طریقه پیدا یم چې په کومې طریقه عام انسانان نه دي پیدا، او واقعي حد درجې بهادرو، حد درجې زړورو، او دې په کافرو بادشاهانو کې اولنی بادشاه دی چې دې د فوج قیادت پخپله کوي او دې مخکې رواني. لیکن دا خالد ابن ولید رضی الله عنه د سیف الله مخې ته د دمشق قلعه چې په سورنګ باندې وتښتېدو، د هغه مقابلې ته نه شو راتلی. لیکن اوس وګورئ که نه اوس هغه خالد رضی الله عنه دی چې د بیت المقدس ته فتح نه بعد عمر فاروق رضی الله عنه پسې بلال رالیږي او بلال رضی الله عنه ورته وایي چې زه به تا خو د خلکو مخې ته بیمه او زه به ستا پرې مرۍ کې څادر اچوم.
صادر دا د امیر المؤمنین حکم دی. بالکل ټیک ده، سمعنا واطعنا. زه خو د امیر المؤمنین چې کوم دی نو د هغه اتباع ما کړې، د هغه په رعایا وکړم. څوک دی؟ خالد رضی الله عنه دی، سیف الله دی. او دې صادره ورته مرۍ ته واچو او رای وستلو. ټول صحابه او تابعین ناس دي. هغه ته ستانه سو تپوسونه کومه. نمبر 1 تپوستانه داره چې تا یو شاعر له 10,000 روپۍ ورکړي دي، امیر المؤمنین هغه تپوس کوي. هغه شاعر له 10,000 روپۍ تا په سبا نه ورکړي دي، کدا 10,000 روپۍ تر بیت المال نه ورکړي، خیانت تی کړه ده. او کدا د خپل جب نه ورکړي، اسراف تی کړه ده. باندې وته کتله، صرف باندې وته کتله. لکه آدم علی السلام ته چې الله تعالی باندې کتله، د برنه را کوزو دي دنیا ته، سزاوار نه دی راغله. د میشن د تکمیل د پاره راغله، د خلافت لپاره پیدا و. نو حضرت عمر رضی الله عنه، خالد رضی الله عنه په طرف کوو چې د خلکو د دماغونو دا خبره ودی چې را د الله تعالی دین چې کوم دی نه یوازې خالد ته نه دی محتاج، کاغی نام بدینی او کاغنی هم بدینی او جهاد به جاری و رواني. اوس خودی څه خونه شو استه. نو دا یو ته باندې جوړ کړه. نو هغه ته ویل چې 10,000 روپۍ تر بیت المال لور کړی، خیانت تی کړه دی. او 10,000 روپۍ ته د خپل جب نه ور کړی، نه اسراف تی کړه دی. نو خندل ډېر سخی انسانو، حد درجه سخاوت ایس پم پکې نو. نبی علیہ السلام عمر فاروق رضی الله عنه لګلو په زکات پسې، ولاړ ته دریو کسان زکات راوړه. چې دې لاړو واپس راغی چې زکات خو ټول لاغون شو، خو لیکن درې کسان زکات نه ورکړي. څوک زکات نه ورکړي؟ او یو جی ام جمیل چې کوم زکات نه ورکړي. او ام جمیل ولی زکات ورکړي؟ الله او رسول چې کوم دین هغه داسې ورکړارسا، اوس خو هغه نه شکر دی، یعنی خسړی نه دی، اندرون کې سجده منافق کاری. ول بل څوک دی؟ وای بل ستا تر زکات نه ورکړي. عباس رضی الله عنه زکات نه ورکړي. ناغه ورته ویل چې تر زکات نه ورکړي نو العم سن ابي، صحیح بخاری حدیث ته. نو تر خو چې کوم دین دا خو د پلار څنګه د زبې ورکما چې غیر اوس زکات ولې نه ورکړي. هغه ورته ویل تا زمانه په جنگي بدر کې ولې دومره زیاتې پیسې اخیستې؟ څومره پیسې اخیستې؟ اوس پته را په جنگي بدر کې د یو قیدینا 40 اوقیه چې کوم دین د پیسې اخیستې، 40 اوقیه، سلويخ اوقیه. یو اوقیه 200 درهم ده. 200 درهم نه 52 تولی چاندي جوړیږي. 52 تولی چاندي د 200 درهم نه جوړیږي. د یو نه به سلويخ اوقیه غستلې، سلويخ اوقیه د دنا. نو د ته ویل چې تبا 120 اوقیه ورکه، 120. نو په یو روایت کې راځي چې دنه د اتیا اوقیه دایره دورونه غستې دي. یو چې کنه د فضل غستې دي، یو بل وراره دغه غستې دي، حارث نومه ده، دغه غستې دي. او دا باقی سلويخ ته خپل غستې دا زما یوازې ورونه دي، ستاره تر ځامن نه دي. نو ته ولې نه ورکه؟ نو زه خو مسلمان یم، تاسو مشرکان یې. نو شپږ شلې اوقیه دی واغستې. ول خا و تاسو خیال زبر قریش نغلا دغه کوم سوال وکوم، سوالګر نه جوړه. ول نه سوالګر نه، و تر ته چې کوټې په اګوټ کې پیسې خرڅولې او می فضل در سره په تور تیار کی، هغه بلا خزانه درو بس کنه. و ته څه پته ده؟ ول ماته نبی علی السلام ته فرمایي ماته وਹੀ شو ده. نو په دغه وخت کې او بیا وته حضرت عباس رضی الله عنه فرمایي زه مسلمان یم. څنګه مسلمانی؟ کریمه نه مسلمان دی ته وای کریمه وای کنه. مدینه معلومیږي دا چې په جنگي بدر کې عباس رضی الله عنه د دې نیولو نفس کې مسلمان شوی دی، خو پټ خفیا. ول تا زمانه دومره پیسې اخیستلې زکاتونه نه ورکوم، ته به ورکېراله، انکار نه کوو، ته به راله ورکې. نه امام بخاری په باب لګولې چې د بل چا د پاره زکات ورکول شي، بیا 2 کالو د پاره زکات ورکول شي. نو د 2 کالو په زکات ورکو. او امام ابو داود چې دغه په دې حدیث باندې بیا دا ټاپک لګولې دي چې یو سړی زکات نه ورکوي نو حکومت وقته جرمانه کول شي، ام به زکات اخلي، ام به زکات جرمانه اخلي. چې لیټ کوي او نه ورکوي قصدن عمدن نو حکومت دې جرمانه کول شي. نو هغه جرمانه کم ځای نه پام شوی دا یو کال له جرمانه وا، خدای جرمانه ټیک ته دا به کې راځي، لیکن هغه 2 کال لپاره څور کو زکات ورکو. ول دریم که څوک دی؟ و دریم خالد رضی الله عنه دی. نه ورته تاسو خالد سره ظلم کوي. یو سړی خپل هر څه وقف کی، بیا به زکات هم تاخلي. هغه خپل هر څه چې کوم دی جهاد فی سبیل الله توقف کړی دی، دا خو هیڅ هم نشته. ورکوټه کور علامه عینی نقل کړي، مراسیلو کې ابو داود نقل کړی دی. وای ورکوټه کور نبی علیہ السلام ته یا رسول الله کور مې ډېر ورکوټه ده سو کومه. ویل اوچته کې دنګ جوړ کا دنګ، وای چې دا څومره دنګ ته جوړ کې کنه نو د الله نه چې کوم ورکوټواله تنګواله دا به دنګوالی کې وځي. او واقعي خبر انداره چې کله کمره ورکوټي د یو کمره دا تا چې تم جوړه کړی ده، جو پس ایسته خپناسي به ټولو ورځ.
نو دا کمره دی اوچته کا وای دا چې ته اوچته کې نو د دې نه به دا پریشاني وځي نو بس تاره کور به غټ شي. نه هغه وخندل چې ټیک ته دقه کور په مدینه کې 2 کوټه کوي دا د هغه ټوله سرمایه وه. نو ورته تاسو د هغه سره ظلم کوئ د هغه سره څه دي هغه له څه ورکوي. نو هغه ورته راتاو شو ورته چې بلال رضی الله عنه دا 10,000 روپۍ چې دي نو دا ما د بیت المال نه دي ورکړي خپلې مې ورکړي دي او دا ما د خپل ځان دپاره نه دي ورکړي دا ما د دې دپاره ورکړي دي چې دی شاعر اسلام د الله او د رسول او د اسلام او د مسلمان په داسې انداز باندې صفت کړی چې ما ویل چې د خپل ځان ول ټول ورکوم د خپل ځان ته ټوله ورکوم دومره ښایسته انداز باندې صفت وکړو چې زما تورې څومره کار کولو که نه دومره دې ژبې کار وکړو د دې ژبې دومره کار وکړو. نو بس زه خوشحاله شوم په الله خوشحاله شوم په رسول خوشحاله شوم په اسلام خوشحاله شوم په مسلمان خوشحاله شوم 10,000 درهم مې ولې چې انعام ورکړو بس دغه را سره یو ټولې مولا ورکړي. نو ورته وایي چې بس امیرالمؤمنین دا حکم دی هغه ورته وخندله او چې ټیک ته زه هم پوهېږم بس صحیح ده څه حکم دی اوس امیرالمؤمنین څه وایي ما ته ویل هغه وایي چې ته به نور چې کومه دی نو جهاد نه کړي بس ته ځه مدینې ته راځه زما سره کښېنه دلتې ته به زما سره په مدینې کې اولې مدینې کې نه کښېنم یا به جهاد کومه او یا د مدینې نه بهر ته راځم. اگر که دا په وفات کې اختلاف دی څوک مدینې کې وفات شوی دی څوک حمص کې دی علامه عیني نقل کوي محمد ابن اسحاق زور په مدینه باندې ورکړی دی باقي چې کوم دی ابن عقبه ابن عامر چا تاریخدان او سیرت والا دی هغه زور په حمص ورکړی دی چې دی په حمص کې شام کې چې کوم دی وفات شوی دی والله اعلم مرسه چې دی اوس وګورئ دې خبرې ته چې اذلة علی المؤمنین څومره عاجزه هغه زورور عاجزه شو ځان وګوره تا کې دا عاجزي شته او شته دی خطه بیا محب د الله ته د الله سره مینه کې. دویم نمبر صفت دار الاعزة للکافرین د کافر په مقابله کې به سختی دا مطلب نه دی لستا په گاوند کې هندو علماء دی سیک دی عیسائی دی تر هغه سره وروري مکوا برادری مکوا دلی محبت سره مکوا د اعتقاد محبت سره مکوا د ایمان محبت سره مکوا دا ته نه و چې غریب د ډوډۍ ولا مور کوا مواسات به سره کې رورولي به سره کې او په سلام کلام کې احتیاط کوو که دینی دنیوي فایده به کې کوو او که دینی دنیوي فایده نه وي نو بیا دا کوشش کوو چې بس اسې څه په خیرالی ورته وایو نور السلام علیکم وایي ځکه دا یو بهترینه دوا ده خو لیکن نور تا ته دا نه دی ویل د هغه سره به څه کوې د هغه مړی دی د هغه غم دی د هغې پریشاني ده د هغې سره به ته خامخا امداد کې تعاون کې تعزیت پکې کښېنې پاسې به ورسره چې په دې وطن کې اوسېږي بیا چې ذمي کافر نو د هغې د مسلمانانو په شان دي حقوق دي د هغې به قدر کې لیکن د عقیدې د کفر سره به دې ورانوي عقیدې د کفر سره د نظریې د کفر سره به دې ورانوي د حربي کافر سره به دې ورانوي د امریکې د فوج سره به دې ورانوي د روس د فوج سره به دې ورانوي د اسرائیلو د فوج سره د هغوی د حکومت د هغوی د قانون سره به دې ورانوي لکه اوس د اسرائیلو سره مینه کول په دې زمانه کې چې څوک هم ورسره مینه کوي که دا انفرادي مینه ده او که دا اجتماعي مینه دی منافق دی د هغې سره مینه نه کوي د یهودو سره پیغمبر مینه نه ده کړې د عیسایانو سره مینه کړو ځکه عیسایانو صفت قرآن کړی دی چې دا سړي دا نرم دله خلک دي مسلمانانو په شان کې دومره ګستاخ نه دي ځکه په دې کې قسیسین او رهبان دي لیکن یهود لتجدن اشد الناس عداوة سخترین خلک د مسلمان دپاره د یهود دي اول هندوان دي سیکان دي مشرکان دي کافران دي او پاتې عیسایان دا نرم دله دي دویم صفت دار وګوره ستا د عقیدې د کفر سره څومره سخته مینه ده او ستا د عقیدې د کفر سره څومره سخته انکار دی اوس وګوره اوس په دې پته ولګي اشداء علی الکفار. دریم نمبر ان یکون مجاهدا فی سبیل الله بالنفس والمال واللسان والقلب بل دې مجاهد دی د جبه دا لله فی الله استعمالیږي د دل زړه قوت اندرونی قوت روحانی دا د الله دپاره استعمالیږي د لاس خپې وجود دا د الله دپاره استعمالیږي د مال د الله دپاره استعمالیږي مال د الله دپاره استعمالیږي دا ورسره سوچ دی دا ورسره غم دی د دې خبرې سوچ دی ورسره چې لله فی الله ما خرچ وکړې دا مظلوم دی دا غریب دی دا محتاج دی دا بیمار دی دا کونډه ده دا یتیم دی دا مسکین دی دا روجه ده په دې کې ضروریات دي دې کې چې کومه دی د شوقي او راکمیږي نه تاسو ته پته را سخي سړی په دنیا کې چرته د بېعزتۍ زندګي هغه نه دی اگر که شرک کې و اگر که په کفر کې و اگر که مشرک و حاتم تایي چې ورته وایي دا د عادي رضی الله عنه نیکه دی عادي ابن بدا ابن حاتم چې هغه په حاتم تایي مشهور دی او د هغې قصې په کتابونو کې شته وي د خوب نه چې کوم د قبر نه چې کوم دی وخلل کړو د قبر نه قصه ده دغه مېلمانه راغلي دي کلي د چا له ډوډۍ نه ورکوله لویه قافله ده تپوس کړی د قافلې مشر چې حاتم څه شو
ول حاتم خو پات شوی دی دا خو یو کال 2 کال وشو یو پات شوی دی قبر کم ځای کې دی ول قبر پاغه ځای کې دی پاغه شړګي ول خان دوی دا ځای کې نه رااله قبر ته قصه ده کنه او کې دې شله ته بخوب کې زور کړي سب بعید خبره خو نه ده ال درانه کې نه استلا ول سګوي ول بل دلته کینو د دې سخی انسان د قبر سره کینو بس مړ دي شو دا ولګي نه مړ شو ځکه چې یو هفته شم څه خوراک ښکار نه کوم لکیګو خو پرې دا چې مړ کیګو کنه خل ډوډۍ نه راکې دلته مړ خيو چې د دې کړي دا یو سخی انسان تل ده نو څوک تل ډوډۍ نه ور کوي نو زوی چې کوم ده نو ودره زوی خوبل دو او په خوب کې به پلار نظر اغستی دا ورته وای چې بے غیرته ستا په کلی کې ملمانه راغلي دي هغه د ولګي نه مړ کېږي او تاسو چې کوم هغه ډوډۍ نه شي ورکوله او جیدات ټول زما ده زما او خان در سره وسم ولاړ دي او بس نه زه په زره پاتې تاسو کو څوک راغلي دي وای چې قافله راغلي ده خو دومره زیاته ده چې هغه د ډوډۍ څوک رسول نه شي او تقریبا سر شپږ شریک کسان دي ورته سر شپږ شریک کسان دي نو ولګي نه مړ کېږي بس زره پاتې دو او خېج کومدن علال کو او خلک را وسنو خلک وای دا پلان کې سره ختم تایید وای دا قبر نو خان لاله یعنی دا به قسم مشوره ده سره د دینه ګوره چې مشرک او کافر او یقیني جهنمی ده ټیک دی په جهنم کې سزا کمي ولی ځکه د کفر او شرک په حالت کې چا ښه کارونه کړی وي انسانیت سوچ کې کارونه نه کړی د انسان زړه چې دردول نه د انسان زړه خوشاله کړی وي دا سره خېګړه کړی وي په هغه سزا کمي لکه د ابو طالب سے سزا به کمي د عبد المطلب سے سزا به کمي دغه شان دي ډېر مشرکان تر شي دا سزا به کمي خو لیکن د ابو جهل سزا به کم نه د ابو لهب سزا به کم نه نو د حاتم طایی سزا به کمي ځکه انسانیت سره ښه کړلی اوس وګورئ چې د شرک په زمانه کې سخیو سخاوت کړه دی هغه الله به عزت کړه نه دی الله ول عزت زندگی د عزت جن د عزت مال او خلق یې د مر نه پسم عزت کو اوس وګورئ په خپل کنه مشرک تیر شوی دی دا رزم منبر پر سر یادو ها خو زه سپک نه یادو مشرک تیر شوی خو زم سخی سره تیر شو یعنی دا هغه عزت شو کنه د دې عزت پوج باندې ته شاګه ته دومره ملاو شي چې په قبر کې په نرمي وي خو جهنم نه بچ کېدای نشي جهنم کې وځه کوي چې عقیده د بغاوت و د شرک عقیده و نو تو ځان وګوره چې ستا جبا ستا مال ستا الله سخپې ستا سوچ او فکر دا لله بالله استعماليږي بس ته پوه شي چې زما د الله سره مینه څلورم نمبر الله تاخذو فی الله لومة لائم انسان د توای چې لکه غریب بشي انسان ته تریاکاری انسان ته جمړ ځان نه کې ستانه ډېر خلک نیک شته او ډېر نیکان خلک شته دیو چې به خیر دی وای مړه ته چې سوي وای یا څوک ورته وای زړه ورته وای خرچمه کوا نفس ته خرچمه کوا شیطان ورته خرچمه کوا یا حبایل الشیطان ورته خرچمه کوا حبایل الشیطان سخزي چې کوم دین نبی علی السلام فرمایي چې ډېر بهترین د خاوند لپاره داغه د ژوندۍ لپاره داغه د جنت لپاره بهترین راهنمایي بهترین راهنما سخزي داسې دي لیکن سخزي چې دنه سړي هغه داسې دي چې هغه د خاوند لپاره د مور پلار لپاره د رونو لپاره د ترونو لپاره یو ناسوري څه ګناهونه کوي فحاشي اوریانی کوي بے پردگی کوي خدای نه علاوه سخزي داسې دي چې خاوند ته صله رحمی په پاله د دې ورور سره ورانه کا ماته بد کذلی دا خور سره ورانه کا زما سره چې کوم دې جنگ کړه دې دا ورری سره ورانه کا زما سره دا کړی دي دا ترور سره ورانه کا زما سره دا کړی دي د دې قاول گاونډي ته چې سنور کې ولی چې زما سره دا کړی دي دا خزه چې دې دا شیطان ده دا ناسور ده دا د خاون ژوندۍ بربادي خاون غر کوي لیکن صدا سیدی چاغه هیڅ نه مني انسانان هیڅ هم نه مني د ظلم ناوري په ګناه کې د نفس هم ناوري په ګناه کې د شیطان هم ناوري په ګناه کې د معاشریم ناوري په ګناه کې د خزم ناوري په ګناه کې لا طاعت لمخلوق فی معصیت خالق او کټول دنیا وسره لګي خزه ورته وي چې تم داسه سړی وګوره کنه ستا غرور چې کوم دین هغه تاسو کړی زماره بچو سره ما سره داسې کړی ما سره داسې کړی ملامتیا او تور کوي زړې خبرې د يهوديانو تر را یادې زړې خبر چې څوک چاته یادې کنه د يهودي وګوره دا خبره ده صفت د يهوديانو ده دا پښتون چې وای کنه وای پښتون هر څه کې هیر نه کوي کنه دې ځکه ځان په يهودو په ستړي چې دې بده کې د يهودو رګ ده دې ځان يهودي غني دا د يهودو صفت ده دا خو د منافقانو صفت ده د مسلمان صفت خداره چې دی یو ځل معافي وکي بیا نه په زړه کې سلري نه په دماغ سلري نه په خارج کې سلري مسلمان خو دې ته وي مسلمان خو دې ته نه وي چې دې سګي دی وي هیر نه کوي ها دغه خبره نه یریږي
دې داسې چل کې دا خو منافقانه صفت دی، دا عبدالله ابن ابی صفت دی، دا د یهودو صفت دی، دا د هغې بدخواهانو صفت و، دا بد کردارو صفت و. و دا څلور خبرې ځان کې وګوره، دا موجودي، ته پوه شې چې محبت الله دا تا کې شته دی. دویم نمبر علامت د صدق العبد فی محبت الله ان یقدم ما یحب الله علی ما تحب النفس. خپل ځان باندې الله مخکې کې. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. دویمه نښه غټه نښه داره چې یو سړی زما د الله او د رسول سره مینه ده. حافظ ابن کثیر نقل کوي د دې آیات لاندې چې دې ځان وګوري، ځان دې وتلی چې الله او رسول د در په نفس باندې مخکې دي کنه دي، الله او رسول د په جان او مال باندې مخکې دي کنه دي، الله او رسول د په خپل عزت مخکې کړی دی کنه دي مخکې کړی. او کدا سی مسلمان دی او کدا سی نه وي نو بیا دې ځان اسی جدنو نه کړی، داسې منافقانه زندگی ده. وګورئ کنه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دا غ پلار د اسلام قبول کړی، ابو قحافه رضی الله عنه رسول اسلام قبول کو. د نبی رسول سلام په شان کې د کفر په حالت کې هغه یو ګستاخه خبره وکړه، او چې کله ګستاخه خبره وکړه نو ابو بکر صدیق رضی الله عنه دې ته نه کتل چې دا زما پلار دی، ځکه چې الله او رسول د پلار نه مخکې دی. دا هغه یو سپېړه تېره کړه، ته زما په مخکې د نبی علیه السلام په شان کې ګستاخي کې. د دې وجې نه هغه ته صدیق وایي، قول او فعل برابر و، صدیق او هر څه وړاندې کړي. عمر فاروق رضی الله عنه یو ځل ابو بکر صدیق رضی الله عنه سره په څه خبره باندې وران شو. امام ترمذی نقل کوي مناقبو کې. نو نبی علیہ السلام عمر رضی الله عنه ته غصه شو، ورته وایي دغه یو شخص ته ماته نه پرېږدئ، دغه یو انسانو ټولو خلکو ویله ته پیغمبر نه دلته پیغمبر، ټولو خلکو ویله دا نعوذ بالله لیونی دی، کاهن دی، ساحر دی، کذاب دی، داری نعوذ بالله. وایي دغه یو سړي ویله چې دا صادق دی، دا امین دی، دا پیغمبر دی، دا صحیح انسان دی، صحیح شخصیت دی. دغه دی ټول خلک راغونډ شوي، زه وجلم. عقبه ابن ابي معيط زما مړی ته چې صادر راچولو، واحد انسان دغه و چې هغه رامنډې کړې او د هغې نه مخې ته راغی، صادر یې زما نه لرې کو او بیا ورته وایي اتقتلون رجلا ان یقول ربي الله. تاسو هغه سړی مړ کوئ چې هغه زما رب الله دی. زما دپاره ځان چې کوم دی په خلکو وهو، بېهوشه شو، څو ورځې په بېهوشه پروت و. هغه انسان دا مینه وه. بیا پلار نه مني، لا طاعة لمخلوق، بیا د مخلوق خبرې نه مني. ابو عبیده ابن جراح هغه ته امین الامت لقب په دې وجه ورکړی شوی دی چې هغه خپل پلار په جنگ بدر کې چې کله له مخې له راغی نو ختم یې. ولې هغه وجه د الله او د رسول مخې ته پلار پکې چاره وستی دی. مصعب ابن عمیر رضی الله عنه خپله غونډه زندګي، خپل مور، خپل پلار، خپل خاندان، خپل نسب، هر څه پرېښودل، خپل حسن و زینت، خپل د آرایش او د راحت زندګي ټول یې ختمه کړه. د دې وجې نه حضرت خباب رضی الله عنه جړل یو ځل و داغونه لګولو په دې زنګونانو باندې. چا ورته ویل چې ته د دې معمولی داغونه نه جاړې، د مکې مشرکانو به چې په سکولټو باندې ته سملولې او راپاسه ور باندې ټول خلک ودرېدله نو تا خو به خندله، جړل به دې هم نه، یعنې زوی به درنه بهیدې په سکولټو به راپاسه پروت دی، تا خو به جړل نه، تا خو به خندل. او اوس و داغونه دې لګولې او دې نه جاړې. هغه ورته داغونه نه جاړم، دغه سړی نه داغونه نه جاړي، وجود مې ټوکړې ټوکړې شي، دې نه جاړم، زخمونو مخونو سره زما څه کار نشي، په دې نه جاړم، په دې جاړم چې د دې کوټې په دې ګوټ کې زما 40,000 درهم پراته دي، بالکل حلال، ذره برابر په دې کې حرام نشته، ذره برابر. زه په دې قسم خورم چې ذره برابر په دې کې حرام نشته. خو زه وایم چې هسې نه چې پروردګار زمونږ د مصیبتونو د امتحانات او تکلیفونو سیله ماله په دې دنیا کې راکړه. زما هغه ورور مصعب ابن عمیر رضی الله عنه زه په هغې جاړم چې د هغه زندګي دا په شان زندګي م چېرته تېره کړې ده، دا په شان زندګي شهزادګان نه و تېره کړې. هغه انسان خپې بلخپې سرتور سر په دومره یو لنګ کې چې د زنګون نه لږ لاندې واله تر نامه پورې و، بس په دې کې هجرت کړی دی، په دې کې جنگ بدر کړی دی، په دې کې جنگ غزوه عشره کړې ده، او په دې کې جنگ احد کې شهید شوی دی، او په دقه کې ښخ شوی دی چې سرګړن پیا چولی دی په وجود باندې، او باقي چې کوم دی لږ پټ شوی په دغې دی. هر دنیا نه داسې تللی دی. زه وایم چې سینا چې الله تعالی ما ته د هر څه په دنیا کې راکړي دي، زه خو په دنیا کې نه غواړم، زه خو آخرت غواړم.
زما د پاره آخرت جوړېدل پکار دي، په دې باندې جاړم داغونه ماغونه نه جاړم. هغه خلکو هغه زندگی وا. نو مصعب ابن عمر رضی الله عنه ته وګورئ چې خپل هر څه سکړه قربان کړه، دا غټه نه خدا. دریم نمبر نه خدا ده چې تبه محبت کې د الله تعالی محبت په الخ کار کې د رسول الله سره د محبتي. انس ابن مالک رضی الله عنه فرمایي صحیح بخاری و مسلم نقل کې لا یؤمن احدکم حتى اكون حب الیه من والده وولده والناس اجمعین. دا سړی ایمان نه دی چې د مینا د الله او د رسول سره د پیغمبر سره د خپل بچو د خپل مور پلار او د خلقونه او د خپل ځان زیات نه وي. دا صحیح بخاری نقل کوي عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ اغا یو ځل رسول الله ته فرمایل انت یا رسول الله حب الی من كل شيء الا من نفسي. و اذا الله رسول ته ما تر ټول خلقونه محبوبه ټول مخلوقاتونه. دا مخلوقات به ځکه وایي چې خالق دی وزي ځکه چې خالق سره مینه چې کومه ده د رسول الله سره نه برابر ده. خالق مینه اول نمبر ده، دویم نمبر مینه د رسول الله ده. ځان برلې نه جوړه ها چې ماشوم چغه کړو چې د یا رسول الله په ځای سبحان الله غلیشا ته سبحان الله وې. د دې په باره کې نبی علی السلام فرمایلو په آخري وخت کې چې وګوره زما په باره کې د حد تجاوز چرته ونه کوي، الله را نه جوړ نه کوي. ها چې ترانه معبود بر حق جوړ نه کوي. زه خو پیغمبر یم، زه خو رسول یم، زه خو داعی یم. د مینی محبت ته پاره ما سره مینه کوي، خو د ټولو مخلوقاتو نه زیاته مینه بر سره کوي، د الله نه زیاته نه د الله په برابر. یحبونهم كحب الله والذین آمنوا اشد حبا لله. د الله سره مینه به دا اول نمبر وي. نو حضرت عمر ورته ویل د الله رسوله د ټولو مخلوقاتو نه زیاته مینه سره خپل ځان نه نفس ته تبعیلی حال سره سره خپل ځان اوچت غني، ځان چې کومه مینه ډېر ځان سره غني. نبی علیہ السلام ته چې نه دا مینه نه ده، دا بیکاره مینه ده. ستا مینه به ما سره د خپل ځان نم زیاته وي. نو عمر رضی الله عنه دغه وخت کې سوچو کې چاو کنه زما مینه خاصم ستا سره زیاته ده د خپل ځان نه، خو تبعیلی حال سره قانوني له سره خبره کوله. نور دانوي د عمر مینه نه و اول یا رسول الله ځکه چې یو دم دا خبره چې کې د دین پته ولګي د نظریه د مخ نه جوړه و چې ورته وي د الله رسوله زما مینه ستا سره ټول نه زیاته ده. فقال النبي الله الان يا عمر وسواقي چې ته کامل مؤمنه دغه ایمان نه خدا چې د الله د رسول سره بدی د خپل ځان نم زیاده سوي دا به مینوي. څلورم نمبر اخیری خبره ومن علامات محبة العبد لله ورسوله ان يحب من يحبهم الله ورسوله. څلورم علامه اخیری دا ده چې یو سړی وایي زما د الله او د رسول سره مینه ده، نو دی به هغه شیزونه سره مینه کوي چې کومه د الله او د رسول خوښ دي، او دا هغه چا سره به مینه کوي چې کومه خلق د الله او د رسول سره مینه کوي، او دا هغه چا سره به مینه وي د کومې سره الله او رسول مینه کړې ده. نو ستا به بیا د پیغمبرانو سره مینه د کتابونو سره به دې مینه، تا به صحابو سره مینه، تا به تابعینو سره مینه، د سلفو سره به دې مینه، او بیا به د الله او د رسول د قانون سره مینه، د پیغمبر د سنت سره به دې مینه، او بیا د اسلاف او د اقوال سره به دې مینه، د هغوی د ژوندۍ سره به دې مینه. دا به نه وایي چې اسلاف هېڅ نه دي کړي، تابعینو سره نه دي کړي، ته به تابعین خو ځان قرباني کړی دی، دا دین چې کومه دی هغوی را رسولی دی. دا خو څه چې موږ وایو اوس دا خو د هغې خلکو قرباني ده چې هغه خلکو قرباني نه وي کړې، نو خلکو به څه ویلې؟ دا خو صحابو قرباني کړې ده، تابعینو قرباني کړې ده، تبع تابعینو قرباني کړې ده، مجتهدینو حضراتو قرباني کړې ده، محدثینو حضراتو قرباني کړې ده. د هغې به قدر کوي، د هغې نوم به سپک چېرته نه وي، چېرته به داسې نه وي چې بس شافعي فرمایلی دي. نه، امام شافعي رحمت الله علیه به وي، ابو حنیفه فرمایلی ټیک ته که چېرته درس په دوران کې د خولې نه داسې په جلتۍ سره وځي څه ګناه نه ده، لیکن د اسلافو بېعزتي به نه کوي، د عزت سره به یې نوم یادې. امام بخاری رحم الله، امام ابو حنیفه رحم الله، تابعین سره رحم الله وي، تبع تابعین سره رحم الله وي، صحابه سره رضی الله عنه وي، د پیغمبرانو سره علیه السلام وي، آدم سے بنوي آدم علیه السلام به وي، ځان ولونه نه جوړه، ابو هريره سے بنوي ابو هريره رضی الله عنه به وي، دا غي سره رحمت الله علیه وي. دا داوی صفاتونه دا وړونه الله ور کړی دي، او ان شاء الله د صحابو نه رستو چې کوم نیکان صالحان دي زمونږ حسن ظن داري چې جنتیان دي، نو تبو سره مینه کې دا خلکو سره مینه کې. انس ابن مالک رضی الله عنه فرمایي ثلاث من كن فی وجد حلاوه الايمان. درې خبرې چې انسان کې راشي دی به د ایمان شوق، ذوق، لذت، اندرونی روحانیت دا محسوسوي. نمبر 1 ان يكون الله ورسوله حب الیه مما سواهما. الله او رسول ورته ټول نه زیات چې کوم دې نسوي محبوبي، دا دوانه جمع کړي په ضمیر باندې الله او رسول، لیکن د الله مینا دا اوچته د رسول نه په نور دلایل باندې او بسروي. دویم نمبر وان يحب المرء لا يحبه الا لله.
او د بنده د معرفت دارې چې د چا سره مینه کوي نو لله بالله بکوي الحب لله والبغض لله مینه د الله د پاره نفرت د الله د پاره اعطاء د الله د پاره منع د الله د پاره فقط استکمل ایمان ایمان د دې سړي سره دا کامل دی نو دا دویم صفت دی چې دې مینه کوي نو د الله د پاره کوي وان يكره يعود في الكبر بعد اذ انقذه الله منه كما يكره ان يقذف في النار بل د کفر سره د شرک سره د بدعات سره رسومات سره د دې سره داسې نفرت وي لکه سړی چې اور ته وردانګي د اور سره څنګه نفرت د اور سره څنګه ورانه ده دغه شان د کفر سره ورانه د عقیدې د کفر سره ورانه د مینې د کفر سره ورانه د شرک سره ورانه د شرک د مرګرو سره ورانه د هغه د مزارونو سره ورانه هغه نه نزي د شرک د عقیدې نظریه سره ورانه د مشرک سره ورانه دغه شان د بدعات او رسومات سره ورانه د بدعتیانو سره ورانه داوی سره مینه لګي دا خلکو غلطو خبرو ته غوږ نږدي چې کله دا صفت پکې موجودي په دې کې به حلاوت الایمان چې کومه سوي دا برازي او کدا پکې نه وي نو حلاوت الایمان بنوي الله تعالی دې موږ حقيقي عاشقان الله او عاشقان رسول او عاشقان صحابه او تابعین او سلف جوړ کی او زموږ ایمان دې الله کامل کی وما علينا البلاغ دا خدمت انسانیت ولا راغلي دي افطاری پروګرام کې اوي نور جماعتونو کې مخکې چنده کړي مزاګ سره خپل افطاری کې پورا تعاون وکي امداد وکي او بل د جمعې ورځ دا او روزه ده نو بروزه کې خرچه چې کومه ده دا خاصم ثواب ډېر دی لوی ثواب دی پکې جزړې اخلاص ور سره برابرۍ نو بیا ډېر هم زیات دی اوس خاص خبره خونه ده یو جمعه ده بل جمعه ده ها اوس په بل جمعه کې چې کومه ده په یو جمعه کې تا د درې سو خپل وس پوری کار دی چې نه جره به وسه چا سره سنې پس کې خې اخلاص راول هم الله ثواب درکې ولیکن جو سړی سره ور سره کنا په خپل باندې فزان باندې لګي د قرضدار نه دی قرضداري لپاره کار دی چې قرض سوچو کې خپل قرضې دي ختمي دا ګناه ده او چې قرضدار نه دی د سره وسته دی لګول شي په خپل ځان باندې روزانه یو سړی چې ډېر بیکاري 1500 روپۍ لګي او نور خو عام 2000 روپۍ خلک لګي دي نه زیات لګي نو یو جمعه بل جمعه ده په دې خپکیږي ما تاسو زړه د اخلاص نن خرچو کوي او تاسو بیا در رواني هفتې چې کوم د خپل اندازه واخلي چې رسنګ چلله الله تعالی زما سره سکی زته الله سره کې الله زما استاد کارون ته محتاج نه دی الله تعالی خو انسان لدې سم ورکول شي خدای دارالامتحان دی دارالامتحان د نیک او د بد د سخی او د کنجوس فرق وسنګ محسوسيږي الله تعالی ټول خلک جنت ته نه داخلي نه الله تعالی ټول خلک جهنم ته داخلي څه خلک به جنت ته ځي څه به جهنم ته ځي دا دو طرفونه الله پیدا کړی دي هدینا النجدین دا دولار دي د دې لارو د پر انتخاب دی د انتخاب د پر د دنیا ده